که د کوهستان خلک چې هغوی په هغه باندې اعتماد کوي، نو پکار چې مونږ خو د دې علاقې خلک چې مونږ خو نور هم زیات اعتماد کوو. نن ضرورت د دې دی چې مونږ خپل دا ځوانان په دې خبرې پوه کړو چې دا د جذباتو خبرې نه دي، دا د سوچ او د عقل او د دلیل خبرې دي چې په دې باندې سوچ وشي او دا سوچ وکړو چې یاره مونږ که واقعي دا غواړو چې زمونږ دا علاقه ترقي وکړي، که مونږ واقعي دا غواړو چې زمونږ مسایل حل شي، که مونږ واقعي دا غواړو چې زمونږ بچو ته روزګار میلو شي، که مونږ واقعي دا غواړو چې زمونږ را روان نسلونه چې دی هغه مستقبل دې روښانه شي، بیا د هغې واحد یوه لار ده، هغه دا ده چې زمونږ د ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرخان لاس مضبوط کړي. په دې حوالې سره دا نن چې کومو ملګرو شمولیت اختیار کړو، زه هغوی ډېر زیات مشکور یم. دا دوی یو لوی قدم واخیستلو او انشاءالله دا زما تمه ده چې دوی به نن دلته کې چې شمولیت اختیار کړو، نن نه به دوی خپل کار شروع کوي په دې باندې چې بهی یو کس راشي او موږ سره وعدې وکړي او بیا هغه سر ته نه رسوي، او که نه دې لپاره به کوو چې زمونږ علاقه ترقي وکړي، زمونږ د علاقې مسایل حل شي، زمونږ ځوانانو ته روزګار میلو شي، زمونږ هلته کې ترقي وشي، زمونږ خلکو ته سهولتونه میلو شي. په دې باندې به سوچ کوو، خپل تحصیل کې نه، خالي په خپل ضلع کې نه، په دې ټولې صوبې کې نظر واچوئ. زما خیال دی چې چاته هم ورشئ او پسماندۍ لا کوي او هغوی ته دا یو دغه ورکړئ چې یاره دلته کې ستاسو چې کوم خپل نمایندګان دي هغوی به تاسو آینده دغه کې منتخب کوئ، او که نه بل خوا ته ورته ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرخان نوم واخلئ. زما خیال دی هر یو کس به درته وایي چې یاره موږ ته هغه په شان چې قیادت پکار دی. ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرخان ډېر پیدا نن که موږ ته د روډونو جال ښکاري، نن که موږ ته ځای په ځای سکولونه ښکاري، نن که موږ ته ځای په ځای بجلي ښکاري، نن که موږ ته ځای په ځای هسپتالونه ښکاري، BHUs ښکاري، نن که ځای په ځای موږ ته خلکو ته روزګار پیدا شوی دی هغه ښکاري، دا د ملي رهبر او د حیات محمد خان شیرخان د دې علاقې خاصه ډېر پسماندۍ وکړو. دلته کې که پلونه جوړ شوي، که سړکونه جوړ شوي، حتی چې ډیم جوړ شوی دی، نو دا د قومي وطن پارټۍ او د ملي رهبر کارنامه ده. نن په دې به سوچ کوو، خالي نارو باندې به نه ځو، په خالي خبرو به نه ځو، په دې به سوچ کوو چې را روان ده کومه مرحله ده د انتخاباتو، چې په دې کې مونږ چې دا کومه ګواهي به ورکوو یا خپل دا کاڼې به د چا په تله کې چې اچوو، چې دا به په کوم بنیاد باندې کوو چې تاسو د احتجاج هغه رخ هم دې طرف ته بوتلو چې تاسو وایئ چې یاره مونږ ټول یو مهم عمر کوو. دا څه د خوشحالۍ د تاسو نه وویلې، که نه څوک په دا غواړي چې یاره زمونږ را روان نسلونه چې دی هغوی د یو بیمارۍ نه دې دغه شي، خو صرف دې د وجې نه تاسو دغه کړو چې تاسو حکومت ته دا احساس هم ورکول غوښتل چې یاره دا معامله دا مسله چې ده دا اهم ده، دې طرف ته توجه ورکړئ. خو بدقسمتۍ نه په هغې کې هم څه ونه شو، هغې هم هغه شانتې کوشش ونه شو. نن زه ټول کې اول تاسو ته وایم غواړم
چې دا څه د دې دغه لپاره موږ دا کار نه کوو چېرې سبا به موږ ته ووټ پې میلاویږي یا سبا به څوک به موږ سره شاملېږي یا څه دغه پورې هېڅ قسمه موږ طرفه دغه قدرن نه موږ ته ستاسو د هغه مشکلاتو احساس دی خو په دغې حوالې سره هغه انساني همدردۍ په حوالې سره یا کوم مشکل نه تاسو تېرېږئ دا دې کار کې یو قدم هم اوچت کړی دی زه یو 15 ځله چیف ایگزیکټیو درتلی یم سرناستې ما مختلف هغه مې کړي دي میټینګونه او په هغې کې دا خبره مو سره بار بار په دې خبرې باندې چې څوک منتخب کوو که هغه قومي اسمبلۍ ته یا صوبایي اسمبلۍ ته لیږو نو د هغې بنیادي مقصد دا وي چې د علاقې چې کوم مشکلات دي چې هلته کې ترجماني وشي او د هغې نه په پیښور کې خلک خبر شي په اسلام آباد کې خلک خبر شي او د هغې ستونزو څه حل راوځي څه مسلې څه حل راوځي خو بدقسمتۍ نه هلته داسې خلک دغه شي وو چې هغوی د خلکو مسلو ته یا د خلکو تکلیف ته یې نه کتلو هغوی د محکمو د ادارو خبرو ته خیال و د هغې تکلیفاتو ته سوچ پیدا کو او د بدقسمتۍ نه داسې قسمه معاهدې هم پکې وکړې چې دا مشکل په تاسو باندې نور هم سخت شو د هغې د وجې دې نه مخکې به هم بعضې مشکلات په راغلي باندې خلک اواز اوچت کړي عوام راوځي احتجاج وکړي نو هغه که هر قسم حکومت وي سیاسي حکومت چې وي هغوی هغې له توجه ورکوي او د هغې کامیاب احتجاجونه مو کړل تاسو درنې مطلب کې ورکړئ زموږ ملګري راغلي وو تاسو سره په درنو کې شریک شوي وو خو په اسلام آباد کې او په پیښور کې چې کوم خلک ناست وو هغوی په همې خبرو باندې عام شانتې نه دغه کېدل